الابانة الکبرى نوم یو کتاب ده د ابن البت هغه کې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې بيدین او گمراه او خواهش پرستو خلکو مرګرتیا مکوي زکه د دیو مرګرتیا چې دا د زړه بیماری ده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا آمنت بالله صدق الله العظيم. زما واجب الاحترام قابل قدر د مدرسه اسلامیہ للعلوم النبویہ اساتذہ کرامو او طلبه عظامو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا الله تبارک وتعالی په مونږ تاسو باندې ډېر لوی انعامات او احسانات دي چې په دې دور کې الله تبارک وتعالی مونږ تاسو لا د خپل د کتاب د زده کړې او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو د زده کړې توفیق راکړ او بیاي توفیق په خپل کور کې راکړ چې په معاشره کې زمونږ تاسو انتخاب وکړو او مونږ تاسو دا غ معاشرون راوخکلو خپل کور ته راوستو او نسبت زمونږ تاسو چې دی هغه د قرآن او سنت سره جوړ کو. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده ولی علم یو لوی صفت ده او بیا د زده کړه د علم ځکه علم یو داسې صفت ده چې دا انسان لره په ټولو مخلوقاتو کې روښانه کوي او دې سره د الله تبارک وتعالی معرفت حاصلېږي او د الله د معرفت په ذریعې سره انسان زړه چې دی نو هغه منور کېږي. ځکه الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې الله تبارک وتعالی د مؤمنانو درجات اوچتوي. نو په دې فضیلت کې مؤمنانو سره علما هم داخل دي خو وروسته د تعمیم نه وروسته بیا یې تخصیص ذکر کړ دی والذین اوتوا العلم. او علماء کرام چې دي اهل علم چې دي هغوی درجه الله تبارک وتعالی څه کړ دي عام خلقونه ډېرې اوچتې کړ دي. بیا څومره اوچتې کړ دي احیاء العلوم کې یو روایت ده د ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه صحت په اعتبار سره پته نه لګي خو دلته په دې آیت کریمه کې چې تعمیم پس تخصیص ته او اوتوا العلم درجات کلمات راغلي نو هغه حدیث کې دا راغلي وی د عالم په عام سړي باندې درجه چې ده نو هغه 200 درجې اوچته ده د احیاء العلوم کې دي.
نو عزتمند مونږ تاسو لا ډیر لوی د الله شکریا ادا کول پکار دي چې په دې وخت کې الله تبارک وتعالى مونږ تاسو د خپل د قرآن او د سنت د زده کړې لپاره زموږ انتخاب وکړو. بیا مونږ تاسو له لږ سوچ او فکر پکار دی چې نن سبا په معاشره کې شرعي احکاماتو او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت اتباع چې دا صحیح معنو سره څوک نه کوي. داوه هر یو سړی کوي، هغه که عوام دي او که خواص دي. خو ډیر پکې داسې دي چې عوام خلاخه دي، خواصو کې لیبل ځان باندې د دین لګي، خو د عوامو نوم هغو اوښتي دي. دا شرعي احکاماتو او د نبی علیه الصلاة والسلام سنتو ته په شا کولو کې ځکه انسان کردار چې معلومیږي دا د اعمالو نه معلومیږي، دا په پټکی او په بریت او خریلو او په جامې سره نه معلومیږي. اصل شی د عمل او عمل ممتاز ولا چې کوم الله تبارک وتعالى کم قانون چې راغلی هغه قرآن او سنت د نبی علیه الصلاة والسلام دي. خو په معاشره کې نن سبا په دغه دو سیزونو باندې قرآن او په سنتو باندې په صحیح طریقې سره عمل نه کیږي. نو دا یو څو وجوهاتو او د اسبابو د وجې مسلمان چې دی هغه د شرعي احکاماتو باندې د عمل کولو او د اتباع د سنت د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه څه دی محروم دی. په هغې کې لومبنی سبب چې دی هغه دا دی چې نن سبا مسلمان چې دی د شرعي احکاماتو او دغه رنګې د سنتو د نبی علیه الصلاة والسلام نه ناخبره دی، په جهالت کې پروت دی. نو هر کله چې یو انسان د شرعي احکاماتو او دغه رنګې د سنتو د نبی علیه الصلاة والسلام نه چې ناخبره نو دی په روز ترز د ګناهونو او ګمراهۍ طرف ته روان وي، تر دې پورې چې دی به شرعي احکامات او سنت د نبی علیه الصلاة والسلام چې دي په هغوی باندې صحیح طریقې سره عمل نشي کولی، ځکه دته خو معلوم نه دي. نو د دې وجې نه شریعت چې دی هغه تمام انسانیت ته د علم د زده کړې ترغیبات او فضایل بیان کړي دي، او د جهالت نه انسانیت یې رول دی. ځکه علم چې دی د هغې مثال رڼا ده او د جهالت مثال چې دی نو هغه څه دی تیاره ده. دویم سبب دا دی چې مسلمان په شرعي احکامو باندې عمل نه کوي، په سنت د نبی علیه الصلاة والسلام باندې عمل چې نه کوي، نو دی د خواهشاتو تابعدار ځان تابع کړی دی. هر کله چې د حق نه اوړېدل او په گمراهۍ او په گناهونو کې مبتلا کېدل د دې دویم سبب چې دی هغه صحیح نصوصو په ځای باندې د خپل د نفس د خواهشاتو تابعداري کول. کم مسلمان چې د نصوصو په ځای باندې چې صحیح نصوص د ژوند د تیرولو دته رالیږلي شوي دي او دته معلوم دي، هغې باوجود دی هغه پرېږدي او د نفس د خواهشاتو تابعداري کوي، نو دغه کس چې دی نو دی به همیشه دپاره شرعي احکاماتو باندې د عمل کولو او دغه رنګې په سنتو د نبی علیه الصلاة والسلام باندې صحیح طریقې سره د عمل کولو نه محروم وي. ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وازلہ اللہ علی علم. دغرنگی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی چھ اللہم انی اعوذ بکا
یا الله زتانه پناه غواړم د خواهشاتو او د بدو اعمالو او د بدو اخلاقو نه. نو عزتمندو دویم سبب چې په شرعي احکاماتو او په سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې مسلمان عمل پرې خوده دی د هغې وجه دا ده چې د خواهشاتو تابعداري کړ د قرآن او سنت ته شا کړې ده. دریم سبب او وجه دا ده چې کله یو مسلمان بېدینه او ګمراه او دنیا پرست چې هغه نه د الله د حکم خیال ساتي او نه د پیغمبر طریقې دا هغه کس مرګرتیا چې چا شروع کړه نو دغه دینداره کس که ډیر دینداری نو دی به څه کېږي خامخا په ګناهونو او په ګمراهۍ کې به مبتلا کېږي. ځکه هغه بېدینه ګمراه چې دی هغه خو اول هغه محفل ته چې دا دینداره داخلیږي نو هغه یو قسم له د خپلې ګمراهۍ او د ګناه تایید کوي چې زه په حقه یم پلانکې ماله راغلی ما سره خو غټ غټ خلک ناسته پاسته کوي. دویم هغه داسې ماحول جوړوي چې دغه دینداره کس به په دې باندې مجبوره کوي چې سبا دپاره دغه کس چې دی به د الله د احکاماتو او دغه رنګې د نبي علیهم الصلاة والسلام د سنتو خلاف کار بکی. پخپله زه په یو ځای کې ناسم یو 2 ملیونو نو سبا شروع شو یو ملا ماته وی ته خبرې ځان نه صوفي مه جوړوه کابل ګرام شیخ وی چې زه د حرامو نه بچ نه یم. الله دې چاړه که ته غټ غټ علماو باندې دروغ وایي. وی کابل ګرام شیخ رحمه الله وی چې په پاکستان کې اوسېږئ نو یو قسم د حرامو نه ځان نشي بچ کولی ځان صوفي صوفي کوي ځان به د لوږې نه مړ کړي. نو ما ورته څه ووایي ما یې زه چې چا نه تنخواه یا څه اخلم په خپل محنت اخلم زه په دې باندې پړ یم مخکې هغه که هر څه کوي د هغې ذموار خو زه نه یم. نو داسې خلک په هم په مرګرتیا کې راشي. د دې وجې نه سلف صالحینو به زیات تر دینداره طبقه چې د هغې ته به دا وي چې بېدینه خلکو او د ګمراه خلکو او دنیا پرستو خلکو د مرګرتیا نه به ځان ساتئ. الابانة الکبرا نوم یو کتاب دی د ابن البت هغه کې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمائی چې بېدینه او ګمراه او خواهش پرستو خلکو مرګرتیا مه کوئ ځکه د دې مرګرتیا چې ده دا د زړه بیماري ده. څلورم سبب چې نن سبا په معاشره کې په شرعي احکاماتو او په سنتو د نبی علیهم الصلاة والسلام باندې چې عمل نشته هغې څلورمه وجه دا ده چې کله د صحیح نصوصو صحیح احادیثو په مقابله کې په ضعیف او په موضوعي روایاتو باندې عمل کول. بعضې وخت کې سړی د صحیح نصوصو په موجودګۍ کې د ضعیف او موضوعي روایتونو باندې عمل کوي. هغه یا د دې وجې نه چې دی په صحیح او په ضعیف او موضوعي کې تمیز نشي کولی یا د خپل پلار او د نکاح عمل چې دی نو هغه په هغې باندې مخکې کوي. که زه اوس دا صحیح حدیث باندې عمل کوم نو خلک به وایي ستا پلار خو دا کار کړی. یا د علماو د دې خبرې ته به د ده نظر وي چې په ضعیف روایات چې دي نو دا په اعمالو کې فضایلو کې چلیږي حالانکې هغې دپاره علماو شرایط ذکر کړي دي. نو هر کله چې یو کس د صحیح نصوصو په مقابله کې ضعیف او موضوعي روایتونو پسې دی لاړ نو دی د نبي علیهم الصلاة والسلام په صحیح طریقې سره اتباع نشي کولی. بل سبب دا دی چې نن سبا معاشره کې په دین اسلام باندې عمل چې نشته
هغه د باطل په مقابله کې علماو سکوت اختیارول. هر کله چې یو باطل یو کار شروع کی، باطل کار، هغه که مسلمان شروع کی او که کافر شروع کی، خو کله چې علماء کرامو سکوت اختیار کو، داغه خلاف आवाज یو چت نه کنو، دا باطل پرست چې دی به قوي کیږي، خلق به ددنه متاثر کیږي چې دی خو په حق دی، ځکه د فایده وکړه، د مرګري زیات شو. او یاد ساتئ هر کله چې علماو د باطل پرستو خلاف आवाज اوچت نه کو، سکوت اختیار کو، نو نتیجه به دا راوځي چې په هغه ځای کې به د الله تبارک وتعالی احکامات او د نبي علیهم الصلاة والسلام سنت چې دی هغه به خلق پریدي او دغه باطل پرست به دی بځي. ځکه د دې وجې نه کم خلق چې د باطل خلاف आवाज نه اوچتوي، نو الله فرمایي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. او حدیث شریف کې راځي چې دغه سړی ته، دغه عالم ته د قیامت پر ورځ باندې د اور واګي اچول کیږي. بل سبب دا دی چې هر کله مسلمان د قرآن او د سنت په مقابله کې خپل عقل له چې ترجیح ورکړه، نو دی په دین اسلام باندې صحیح معنو سره عمل نشي کولی. نن سبا بعضې فرقو باطل عقلی قواعد جوړ کړ دي او قرآن او سنت په هغې باندې پیش کوي، که هغې سره برابر راضي وي منم، او که هغې سره برابر نه راضي وي نه منم. حالانکه قرآن او سنت چې موجود وي، نو هغه باطل عقلی قواعد چې کوم دي، نو هغه هیڅ حیثیت نشته. د مسلمان شان دا دی چې دی به هر ټیم قرآن او سنت بغیر د چون او چرانه به مني. هغه که هغه باطل عقلی قواعد موافقي او کني، ځکه عقل چې دی د هر شي ادراک نشي کولی. او بیا د قرآن او د سنت په موجودګۍ کې یو سړی وي زما قاعده چې د دې له اعتبار شته او قرآن او سنت له نشته، نو دا خبره غلطه ده. دغه وجې نه چې یو سړي دا کار شروع کو، نو دی په قرآن او سنت باندې عمل نشي کولی. بل دا چې قرآن او سنت چې موجود وي، یو سړی د خپل د پلار او د نیکه په هغه بېدینه او ګمراه طریقه چې په هغې باندې دی عمل کول شروع کی، نو دی په صحیح معنو سره په دین اسلام باندې عمل نشي کولی. نو عزتمندو ما یو څو اسباب چې نن سبا په معاشره کې په قرآن او په سنت باندې عمل خلکو پرېښودی دی، نو یو څو اسباب ما مختصر ذکر کړل. نو موږ تاسو ټولو له دا پکار دي چې د دنیا ژوند چې دی دا مختصر او عارضي ژوند دی. په دې دنیا باندې خلکو ځان ډېر ستړی کړ دی، خو شل کړی نه ده. نو مونږ تاسو له دا پکار دی چې مونږ بھرپور عزم وکړو چې مونږ به ځان په قرآن او د سنت په خدمت باندې به ستړی کوو. او الله تبارک وتعالی هغه غیرتی ذات دی چې چا په صحیح معنو سره د دین د قرآن او د سنت خدمت شروع که، الله دې چاته نه محتاجه کوي. د مدرسې نه دکانداري جوړه نه کړ، دکان یې جوړ نه کړ، الله رضا اختیار کړه. ستاسو په الله یقین شته، الله دې چاته نه محتاجه کوي. خو کله چې د دنیا سوچ وکړو چې دیني لیبل جوړ کا زه به دنیا پې ګټم، نو دی حق روزې نه الله ذلیله کوي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټول بلکې ټول علماء کرامو له اخلاص او د استقامت کول توفیق ورکړي چې موږ ځان کې اخلاص پیدا کو او استقامت پیدا کو او صحیح معنو سره د قرآن او د سنت خدمت شروع کو. نو الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټولو له دا څه وویلی شو او څه واورېدلی شو، په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا